نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. په هغه اصول باندې زموږ او تاسو مجلس او بحث روانو. د هغه اصول په وجه باندې یو سړی کولای شي چې د بدعت او سنت تر مابین امتیاز وکړي. موږ او تاسو تقریبا 4 اصول بیان کړي وو. په دې 4 اصولو کې څلورم اصل داو چې موږ ول شریعت یو شی مطلق ذکر کړی وي، یو څوک دا شی مقید کی. مثلا شریعت د یو عبادت لپاره وخت نه مقرر کړی او یو خاص ترتیب شریعت دغه لپاره نه یې شي. یو سړی راولاړ چې د خپل ځان څخه دغه لپاره یو وخت مقرر کی او یو خاص ترتیب ورکی مقیدی کی په وخت سره، نو دا هم بدعت بلل کیږي. ځکه چې شریعت کې هغه عام راغلی وي او د خاص کې. نو په دې ارتباط د فتاوا عزیزی په حواله باندې یو مثال مرکوای چې داغه مثال مثلا د قبرونو زیارت کولو شریعت دا عام جواز کړی دی مسلمانانو ته چې هر وخت دوی د قبر زیارت ته تلای شي، سهار ماښام د ورځې د شپې. نو د دې لپاره خاصه ورځ تعینول او په دې خاصه ورځ باندې تر نور زیات ثواب بلل، نو دا صحیح نه دی. دوهم مثال دا دی چې شریعت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د روح مبارک د پاره او د امت د نور بزرگانو او عامه انسانانو د روح د پاره چې یو سړی ایصال ثواب په نیت باندې ختم کړي یا یو تلاوت کړي یا یو بل شی کړي، شریعت د دې اجازت مسلمانانو ته مطلقاً ورکړي. شریعت د دې لپاره کوم وخت او کوم خاص تاریخ نه دی مقرر کړی چې په پلاني تاریخ باندې که ختم وسونو ډیر ثواب لري او که په پلاني تاریخ وسونو کم ثواب. شریعت ته اجازه ترکړی دی چې کله ته وغواړې دعا وکې، کله ته وغواړې ختم وکې. خاص ورځې د دې لپاره تعینول، خاص وخت ورته تعینول دا صحیح نه دی. نو دا د شریعت د خوا څخه عام اجازه ده. که یو سړی راولاړېږي دې ته خاص وختونه مقرر کړي او یا خاص صورتونه ورته وټاکي او په پابندۍ سره بیا پر دغه خاص وختو او خاص صورتونو باندې دا کار کوي او ضروري بولی، نو دا بدعت دی. چنانچه د حضرت شاه عبدالعزیز محدث دهلوی رحمت الله علیه څخه د په ارتباط تاسو ته ما پرون یادونه وکړه. سوال سوی دی چې د ربیع الاول په میاشت کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د روح د پاره د ایصال ثواب او د محرم الحرام په میاشت کې د حضرت حسین رضی الله عنه او نور اهل بیت د پاره د ایصال ثواب په خاطر ډوډۍ په خول صحیح کار دی کنه؟ د دې په جواب کې ورته لیکي. ما دا حواله ځکه د فارسی فتاوا او څ ډیره راخستې دي چې زموږ په وطن کې د پخوا څخه دا کتابونه رائج دي ډیر او دا د پخوانی علماو ته مقبول کتابونه دي. نو دای لیکي برای این کار وقت و روز تعیین نمودن و ماهی مقرر کردن بدعت است. دغه کار د پاره ورځ تعینول، وخت تعینول او میاشت تعینول بدعت. کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د روح مبارک د پاره د ایصال ثواب د پاره څوک ډوډۍ کوي او یا حسن او حسین یا د نورو اهل بیت د پاره کوي، اره اگر وقتی به عمل ارند که در آن ثواب زیاده شود، مثل ماه رمضان که عمل بنده مومن به 70 درجه ثواب زیاده دارد، مضایقه نیست. هو کچیری داسې وخت ته په کار واچي چې په هغه وخت کې ثواب زیات وي، لکه د رمضان المبارک په میاشت کې مومن بنده عمل وکي او هغه د 70 درجه برابر ثواب لري، په هغه وخت کې خو یې باک نسته. ځکه وای زیرا کی پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم برینان ترغیب فرمودند. ځکه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغه د پاره ترغیب امت ته ورکړي، نو کداغه د ثواب کار په رمضان مبارک کې بیا وسی نو هغه بیا پروا نه لري. ځکه الته پیغمبر علیه السلام ښکارا کړي بقول حضرت امیر المؤمنین علی مرتضی رضی الله عنه
فقول دا حضرت امیر المؤمنین علی مرتضی رضی اللہ عنہ ہر چیز کی برائے آن ترغیب صاحب شرع و تعین وقت نباشد آن فعل عبس است و مخالفت سنت سید الانام. و حضرت امیر المؤمنین علی مرتضی رضی اللہ عنہ فرمائی ہر شی چې د هغه د پار د صاحب شریعت یعنی د نبی کریم علیه السلام د طرفه ترغیب نه ورکول سوی و تعین وقت نباشد او پیغمبر علیه السلام وقت نه ورته تعین کړي او ته وقت ورته تعینې او ترغیب ورکې د زیات ثواب آن فعل عبس است. دا فعل عبس فعل دی و مخالفت سنت سید الانام او د سید الانام د سنت مخالفت دی و مخالفت سنت حرام است او د سنت مخالفت حرام دی. پس هرگز روا نباشد نو هیڅ کله دا نه روا کیږي اگر دلش خواهد مخفی خیرات کند که زړه وای غواړي په پټه خیرات وکړه هر روز کې باشد تا نمود نشود تر څو چې نش او نما ښکاروالی ریا را نسی پتاوا عزیزی صفحه درونی. نو اوس چې کله شریعت تا ته دا اصل کښې شو دی چې کوم شی شریعت مطلق را وارد کړی دی تا ته اجازت در کړی دی او ته د دې دپاره وخت ټاکې چې په پلاني ورځ باندې تر پلاني ورځې ثواب زیات لري دا بدعت دی. نو دا خبره تاسې یاد ساتي یو نفس یو کار کول وي هغه پروا نه لري یو په هغه کې دا نیت کول چې په دغه ورځ تر نورو ورځو ثواب زیات لري او په دغه ورځ باندې تر نورو ورځو زیات ثواب الله تعالی ما ترا کوي نو دغه وخت ورته تعینول او د زیات ثواب اراده پکښې درلودل دا بدعت دي. د همدغې قاعدې پر بنیاد باندې چې مخکې شریعت کې تاسو ته ذکر سوه علماء او فقهاو د اهل سنت والجماعت یعنی د ټولو مذاهبو د علماو اتفاق دی چې د مړي د وفات وروسته تر 3 ورځو پورې شریعت د غم اجازت کړي. هغه غم هم په خپل شرعي طریقه باندې چې په هغه کې به د ګریوانو څیرل نه وي د مخانو وهل به نه او همدارنګه به غیر اسلامی خبرې نه استعمالي. نو د دې سره سره تر 3 ورځو پورې شریعت اجازت کوي چې ته غم کولای شي. البته ښځه چې خاوند یې وفات سي شریعت تر 4 میاشتو او 10 شپو یعنی تر 110 ورځو پورې هغه ته د زینت نه کولو امر کړی چې هغه به عده کوي او زینت دا شی به نه کوي هغه ته اجازت دی. نور هغه ته چاته اجازت تر 3 ورځو اخواته نشته. نو په همدې بنیاد دوی لیکي چې د 9 او 9 او 10 او 40 رسم او رواج چې په بعضي علاقو کې ستا دا بدعت دي په بعضي علاقو کې دا 40 ده او دا 9 ده دا لومړی اختر دی دا لومړی روزه ده بیا په دې باندې خلک راجمع کیږي یو ځای ختم کوي خیرات کوي دا ټول بدعات دي اصل نه لري. چنانچه د همدې په ارتباط شیخ عبدالحق محدث دهلوی رحمت الله علیه په شرح سفر السعادت کی لیکي عادت نبوی نبود که برای میت در غیر وقت نماز جمع شوند. وای د نبی علیه السلام عادت نو چې د مړي د پاره دی د لمانځه څخه ما سوا په بل وخت کې راجمع شي و قرآن خواندن او قرآن دی وای و ختمات خواندن او ختمونه دی وکړي نه بر سری ګور ورنه غیر آن نه د قبر پر سر هغوی دا کار کاوه او نه د دې څه علاوه و این مجموعه بدعت است و مکروه دغه کارونه کول بدعت او مکروه دی. نعم تعزیت اهل میت و تسلیه و صبر فرمودن سنت و مستحب است. هو تعزیه ورکول تسلی ورکول د صبر تلقین ورکول د میت قریبانو ته سنت او مستحب عمل دی. اما این اجتماع مخصوص روز سوم دغه خاص اجتماع په 3 ورځ و ارتکاب تکلفات دیگر او مرتکب کېدل د نورو تکلفاتو و صرف اموال به وسط او مصرفول د هغه اموالو چې وسط میت نه کړي از حق یتاما د یتیمانو د حق بدعت است و حرام دا بدعت او حرام عمل. موږ په دغه څومره لو ګناه کې اخته یو
چې کله یو څوک مشت کې وفات سي نو یو واری خو د هغه د پاره مستقل د فاتحه ترتیب جوړو او بیا د هغه د پاره د میت پیسې مصرفو هغه خپللی دي د یتیمانو حق پکشي کی او خاص د هغه د پاره یو منظم ترتیب جوړو چې په درې ورځ به خامخا ختم کو او یا به په اوه ورځ خامخا ختم کو او ترتیب هم داسې جوړو چې دا ختم په یو خاصه طریقې ورکه چاپو خلک را غواړو دا ټول غیر اسلامی کارونه دي صفحه 203 نو اوس چې موږ په علاقو کې د مړي د مرګ څخه ورسته څو ورځې خلک را جمع کیږي او ورځې ورته ټاکي او خاص ترتیب ورته جوړي دا ټول د شریعت د لګا څخه جائز نه دي ولی شریعت ته د دې اجازه نه وکړي او تا د ځان په نیت د ثواب دا کارونه وکړ په ډیرو علاقو کې دا شأن ستا او دا رواج دي او خلک یې کوي او دا بدعت دي دی بیچاره به د ثواب په نیت کوي حضرت قاضی ثناء الله فانی پتی رحمت الله علیه چې دا یو انتهایی لوی بزرگ دی او زموږ د احناف علماو څخه یو مشهور عالم دی د تفسیر مظهری مصنف او ما لابد منه د مشهور کتاب دی په خاطر د مساجدو کې درسیدي اصلي په فارسی باندې دی پښتو ته مسترجمه شوی دی د حنفی مسائل په نامه باندې هغه په خپل وصیتنامه کې په ما لابد منه کې لیکي بعد مردن من رسوم دنیوی مثل دهم و بستم و ششماهی و برسنی هیچ نکنند زما د مرګ ورسته دنیوي رسوم او رواجونه مکوي لکه لسمه شلمه شپږ میاشتنی او سالګره دا هیڅ مکوي کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زیاد از 3 روز ماتم کردن جائز نداشته اند ځکه پیغمبر علی السلام زیات تر 2 ورځو ماتم کول جائز نه دي ګڼلي و حرام ساخته اند او پیغمبر علی السلام هغه حرام بللی ما لا بد منه صفحه یو سرش پته علامه شامی رحمت الله علیه د همدې خبرې په ارتباط باندې د فتح القدیر په حواله لیکلی ويكره اتخاذ الضيافه من الطعام من اهل البيت ويكره مکروه دي اتخاذ ضیافه مل مستیا کول من الطعام د ډوډۍ څخه من اهل المیت د مړي د کورنۍ څخه چې سړی وفات سي د هغه د کورنۍ د ډوډۍ څخه مل مستیا کول چې سړی وسره مل مې دا مکروه دا که دلیل علاقه مسافر راغلی هم ورته مکروه او که د نږدې علاقه هم ورته مکروه دا چې موږ د فاتحه ورسته پر ډوډۍ سره راګرځو را سرخو دا صحیح طریقه نه ده ها دا سیدی که یو سړی پردی سړی را ولاړ سی یا په همسایګانو کې یا په قریبانو کې څوک را ولاړ سی دغه مسافرو د پاره دعوت وکي ډوډۍ وکي بیا هیڅ تاوان نه لیکن دغه منع ده چې سړی د هغه میت د کورنۍ ډوډۍ پخسوي هغه پخکړي او ته خوري وجه دی کې د یتیمانو حق دی او بل دا په شریعت کې نه و نو ورسته لیکي وایي انه شرع فی السرور ځکه وایي مل مستیاخو شریعت جائز کړي د په خوشحالي کې لا په شرور نه په غمونو کې په غمونو کې دا کار نه وي وهي بدعه مستقبحه دا یو ډیر بد بدعت دی وروي الامام احمد وابن ماجه باسناد صحيح وروایت کړي دی امام احمد رحمت الله علیه او ابن ماجه رحمت الله علیه په صحیح سند سره عن جرير ابن عبد الله د حضرت جرير ابن عبد الله رضی الله عنه څخه قال دی وای كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنعهم الطعام من النياحه دی وای موږ به د مړي په کور کې را جمع کېدل او د هغوی په کور کې د ډوډۍ خوړل او د ډوډۍ ملمستیا کول دا به موږ نیاحه ګڼل نیاحه عمل توای چې شذي د جړا د پاره د مړي سره ملګری او جنازې ته وسره زی نو دا حرام عمل دی یعنی دا د مړي په کور کې را جمع کېدل او د هغوی په کور کې ډوډۍ خوړل او ملمستیا کول دا مجد سن روا عمل بلی لکه دانی حج مجن روا عمل بلل رد المحتار جلد وهم صفحه 230 کې دا خبره تفصیلی راخسته علامه شامی رحمه الله تر 241 صفحه پوری په داغه دوهم جلد کې ډېر تفصیل بیانې وای دا خلا پرېږ د چې اوس خلک د مړي پر کور باندې ډوډۍ خوري او د مړي په کور کې ملمستیاوي شروعي وای تر دې ور اخواته چې سي
نو دوی د دې لپاره مخصوص ورځې ټاکي او بیا په دې ورځو کې شمان لګي، ګروپان لګي او مختلف قسم خلک راغواړي، به ترتیب ختمونه کوي او د ختم د پاره په تنخام لایان راغواړي او هغه ته پیسې ورکي. نو یو خو عبادت او قراءات او نفلی عبادت ټول د پیسو په مقابله کې دي. وای نو دا یو غلط کار نه دی، په دې کې په صلحه او غلط کارونه نور مرګټ سي. علامه شامی رحمت الله علیه د بزازیه په حواله تفصیل پر دی باندې لیکلی. نو دا بل اصل سوچ شریعت مشتور شو دی. شریعت یو کار مطلق راوړی دی، ته به د هغه د پاره وخت نه مقرره او نه به د ځان ترتیب ورته جوړه. پنځم اصل شریعت مشتدا شودلی دی چې شریعت یو عبادت پر مؤمنانو باندې په یو خاص کیفیت پرس کړي، یا یو کار الله تعالی بندگانو ته په یو خاص کیفیت باندې روا کړي. د مثال په توګه او تر ولاړ شي پاغه کې تغییر او تبديل راولي، کیفیت ته تغییر ورکینو دام حرام عمل او بدعت. مثلا پیغمبر علی صلوات و سلام امت د سحر څخه نیولې، یعنی د ورځې المنځونه ټول سری کړی دي، په هغه کې جهري قرأت نسته، د ماپښین او د مازګر منځ او د ماښام ماخستن او داسې د سحر منځ، د جمعې منځ، اخترول منځ، په دې کې بیا قرأت په زور ویل کیږي. نو که یو سړی راولاړ سي د خپل شوق څخه داب سي شروع کی چې ماپښین منځ قرأت په زور وای او سبحانك اللهم او التحیات دام په زور سره شروع کی چې دا نو صفر والي، نو دا هغه کیفیت ته تغییر ورکول دي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شو دي. دا منع دي او دا حرام عمل دي. المنځ په پاسې دي دا باندې ځکه دا د شریعت د طریقې خلاف کار. دا غره کوم مثلا په المانځي کې ځینی ځایونه قرأت په زور دي، ځینی شان په زور ویل کیږي او ځینی قرار. مثلا تکبیرونه امام په زور وایي، قرأت په جهري المنځو کې په زور ویل کیږي. نو که یو سړی راولاړ شي یا امام راولاړ شي بسم الله په زور وایي، سبحانك اللهم په زور وایي، سبحان ربي العظیم و سبحان ربي الاعلى و التحیات دام په زور وایي، نو دا بدعت او حرام عمل. ولی شریعت د دې عبادت لپاره یو خاص کیفیت او خاص ترتیب ټاکلی، تا هغه کیفیت او هغه ترتیب ته تغییر ورکړي. چنانچه په دې ارتباط باندې عبد الله ابن مغفل رضی الله عنه یو لوی صحابي دی، زوی پښتنه جنې وکړل چې کسړی د سبحانك اللهم څخه ورسته بسم الله او اعوذ بالله فزور اوای نو څه پرواله. دا صحابي مبارک ورته وایي چې ما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شاته، د ابوبکر شاته، د عمر رضی الله عنه شاته، د عثمان او علی رضی الله عنهم شاته منځ کړی دي، هغه دا کار نه کاوه. ای زوی دا کار مکوه، دا بدعت دی. دا صراحتا ورته وایي وای دا بدعت دی، دا مکه. نو دا یو بل اصل سوچ شریعت مشترا شو. دا خو پنځم اصل. شپږم اصل دا دی چې شریعت یو عبادت د خپل پیروانو ته مشروع او روا ګرځولې دي په انفرادي شکل، یعنی هر کس جلا جلا په امر کړی دی، په اجتماعي شکل نه کیږي. یو سړی راولاړ شي هغه کار په اجتماعي شکل باندې کوي، نو دام سږي کار نه دی او دام بدعت دی. مثلا د نفلي عبادت د پاره شریعت ته اجازه درکړې دي، یوازې وای کوا. یو سړی راولاړ شي نفلي منځونه هغه په جماعت باندې کوي، نو دا مکروه عمل او بدعت عمل. په همدې ارتباط باندې علما او تفصیلی بحث پر دې باندې را نقل کړي. علامه شامی رحمت الله علیه وایي ولذا منعوا عن الاجتماع بالصلاة الرغائب التي أحدثها بعض المتعبدين لأنها لم تؤثر على هذه الكيفية في تلك الليالي المخصوصة. علامه شامی رحمه الله لیکي وای د همدې وجه څخه منع کړي د علماو جمع کېدل د رغائب د المنځ د فار هغه المنځ چې د جماعت المنځ د رغائب کې دي احدثها چې د ځان پیدا کړیو بعض المتعبدين، بعضو په تکلف عبادت کوونکو، لانها لم تؤثر على هذه الكيفيه. دا المنځ ځکه وای منع دي چې پر دغه کیفیت نه دی راغلی د پیغمبر علی السلام څخه په تلک الليالي فدغ شپو کې المخصوصه چې خاص شپې دی او ټاکلي.
وان كانت الصلاه خير موضوع اگر چې موږ په خپل ځان کې ډېر لوی خیر دی خدغه طریقه یې سینه. رد المحتار جلد 2 صفحه 215. دا صلات رغائب یو المنزو چې دا په یو خاصه شپه کې دا ځینې بې ځایه بزرګان را جمع کېدل او په جماعت به نفل المنځ کاوه، نو دا منع دی په شریعت. نو اوس د دې څخه دا معلومه شول چې زموږ په علاقو کې ځینې خلک د برات په شپه را جمع سي نفل المنځ صلات التسبیح په جماعت کې، او یا مثلا د لیلۃ القدر په شپه را جمع کیږي، او یا د معراج په شپه را جمع کیږي، یا په نور شپو را جمع کیږي او په یو خاص کیفیت باندې نفلی عبادت کوي چې هغه د هر چا انفرادي عبادت دی په اجتماعي شکل کې، دا بدعت دی، اصل نه لري. دا یو بل اصل دی تاسو ته معلوم شو. اوم اصل دا دی چې شریعت یو عبادت هغه په داسې طریقه باندې لازم کړی دی چې هغه اجتماعي کیږي. د اجتماعي عبادت ورسته دعا اجتماعي شرعاً جائز ده ځکه عبادت اجتماعي، او د انفرادي عبادت ورسته دعا اجتماعي بیا روانه ده ځکه د انفرادي عبادت ورسته دعا انفرادي کول پکار. چنانچه پیغمبر علیه السلام او صحابه کرام په خپل ټول ژوند کې د اجتماعي عبادت ورسته دعا کول او اجتماعي کول، او د انفرادي عبادت ورسته چې سنت دي نوافل دي د دې ورسته اجتماعي دعا نه کوي. نو اوس کچیر یو امام د سنتو د پاره جلا خپل منځ وکي سنت وکي او بیا د راضي پر مسله کښینی او خلق دته انتظار وي د سنتو ورسته دعا ته د دې اصل نسته، دا په شریعت کې ثابت عمل نه دی، بدعت دی. ها که یو ورځ دسی اتفاقا پیښ وسوله چې یو بزرګ دی د مانځه څخه ورسته دعا وکړل، دا لازمي او مقصودی و نه بلل، دا پروانه لري. لیکن دوامدار د سی عمل کول چې د سنت څخه ورسته یو سړی ناس وي مقتدیان انتظار کوي، امام الته سنت کوي بیا بیرته مسلې ته راځي، دا منع دي. ولی یو خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امت ته د نوافل ترغیب ورکړي دي چې تاسو یې خور کوئ. نو کچېری پیغمبر علیه السلام امت ته ترغیب د دې ورکړي دي چې نوافل کور کوي او کورونه قبرونه مګرځوي، نو دا به د کوم ځای څخه ثابتېږي چې پیغمبر علیه السلام د سنتو او نوافل ورسته راغلي پر مسله د کښینستلي او صحابه کرام دې مرتراوتلي د کوروڅه او بیا د دعا سره. یعنی دا عمل ځکه منع دی چې کدا عمل ثابت عمل وای نو د المانزه مسله خو به ښکارا مسله ده، خو اروزه د المنز پنځه واره کې دی، نو خو یو صحابي برا نقل کړی و وس یو شی په کال کې خپل پیښیږي، نو ښکارا خبره ده چې چا بنې لیدل، لیکن د المانزه مسله خو به ښکارا مسله ده، هر سړی ویني. او بل عقل هم دا نه مني چې کله دی پیغمبر علی السلام امت ته د دې امر کوي چې تاسو در ټول بهترین المنز د فرایض ته ورسته هغه المنز دي چې تاسو په خپل کور کې وکړئ. نو بیا دا څنګه کېدای شي چې پیغمبر اسلام دې کور ته تللی، صحابه دې تللی او بیا د سنت ورسته ګرد را جمع شوي او دعا دي، نو دام سي عمل نه دي او د دې اثبات هم نشته. چنانچه عالمگیری لیکلي دي په کله بعض المنزونو څخه ورسته خلق ځینی سورتونه په خاصه توګه وایي لکه قل یا ایها الکافرون یا نور، وای دا صحیح کار نه دی، دا بدعت او د دې ثبوت نشته. نو دا یو څو اصول و چې د دغه اصول په ذریعہ سره موږ کولای شو چې د بدعات او د سنت تر مابین فرق و چې شریعت کوم اصول راته بیان کړی دی هغه اصول موږ ته معلوم، نو ان شاء الله دا مشه د پاره سره د بدعات څخه ځان ساتلی شي. نو څه فروعي مسائل دي هغه به ان شاء الله العزیز ورسته بیان کو چې تاسو ته دا و درجه او حد معلوم شي. د مثال په توګه په شریعت کې تعویذ دی، دا غننګ په شریعت کې زیارت تتلل دي، او داسې د دولسمه په ارتباط مسله ده، د اسقاط مسله ده، دا ټول هغه مسائل په دغه مسائلو کې راځي. تاسو ته به وسوم دغه مسائلو څخه دغه حکم معلوم شوی چې په شریعت کې درجه څونه ده. نو ورسته هم فراغت څخه تفصیلی خبره وکړو او بیا به ورسته یو څه اسباب د دې دي چې داخل کو کې د بدعات و دې را پیدا کیږي، همې څه اسباب دي دا ورسته به ان شاء الله بیا ترجمه شروع کړو. الله دې د عمل کولو توفیق راکړي.